بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوهب بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حجته وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. صلاة دا الله پاک په نبی باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی، داسې نبی چې د هغه تعیین کړی شوی دی په ظاهرو حجتونو دلایلو سره او په واضحو بیناتو براهینو سره، او د هغوی په آل باندې هم صلات وي، د هغوی په اصحابو باندې هم چې د حق د لارې طرف ته ښودونکي دي دغه ټول صحابه، او د حق د لارې حمایت کوونکي دي دغه ټول صحابه. دا د علامه تفسیرانی رحمه الله خطبه ده. لفظ محمد صلی الله علیه وسلم دا نبی علیہ السلام اسماء مبارکو کې او د نبی علیہ السلام په نومونو کې د ټول نه اکمل او اعلی نوم. روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام یو کم سل نومونه او بعض روایتو کې د سلو نه زیات، او بعض علما فرمایي چې نبی علیہ السلام اسماء زر دي تقریبا. مولانا موسی خان صاحب کتاب لیکلی البرکات المکیه، هغه کې 800 درود شریف لیکلي، او هر درود د پسې چې بل درود شروع کوو د هغې په منځ کې نبي علیه السلام یو ناشنا نوم ذکر کړی. 800 درود شریف کې پکې نه درود شریف پکې ډېر زیات نومونه پکې 800 نومې، او نومونه طرز یې داسې کړی چې هر درود شریف نه پس بل شروع کوو نو په منځ کې نبي علیه السلام یو ناشنا نوم ذکر کړی، نو 800 نبي علیه السلام نوم یې ذکر کړي. د نبي علیه السلام په اسماء باندې علماء مستقل کتابونه لیکلي، لکه چې وایي که نه اسماء الحسنا باندې کتابونه، امام غزالی کتاب دیتے المقصد الاسناف فی الاسماء الحسنى، امام راضی کتاب دیتے لوان البینات فی الاسماء الحسنات. دا اصلا د نبی رسم په اسماء باندې جدا جدا کتابونه لیکل شوي. علامه جرادی سیوطی رحمه الله په کتاب لیکلی او کې نبی رسم تمام اسماء چې هغه ورته کوم ترسایي شوی دی هغه ذکر کړی، او د هر نوم خاصیت، د هر نوم اثر او معنا او استعمال ظاهر لیکل دغه کتاب. او دا محمد نبی اسلام هغه نوم دی چې په مختلفو کتابونو کې د ذکر راغلی، او په عربو کې بچا دا نه کېښوده د دې نوم څه خبر نه. بیا چې عیسایان د نبی اسلام د بعثت زمانه نږدې راغله، او عیسایانو یهودیانو مخې ته د تورات او د انجیل خبرې روغ کړې چې نبي به راځي د هغه محمد دی. عیسایانو په دې ګمان دا بیانولو چې د عربي عموم کې راځي، یهودیانو په دې ګمان بیانول چې د عموم کې راځي، نو بار بار به محمد پر راځي محمد. نبی علیہ السلام شهرت واغست، چنانچه په دغه وخت کې بیا عربو کله چې ماشوم پیدا شو نو تفاولا به هغې وله محمد نوم کېښود، چېرې کېدی چې زموږ د اولاد نبي شي او دغه برګزیده انسان جوړ شي. نو نبی علیہ السلام د بعثت نه لږ مخکې، یعنې د پیدایش نه لږ مخکې دا نوم خو مشهور و، خو د هغې نه ډېر مخکې بیا نو عربو نه پېژني. نو دا نبی علیہ السلام په اشهارو اسماو کې المؤید په صيغه د اسم مفعول سره په معنا د تقویې سره، المقوى أيد يؤيد تأييد تقوية وي قوى يقوي تقوية، او دا أيد وتلي لك او أيد بيد يدنا وتلي يد تم يد ذكر جدا قوية لا قوتي كنا، او دي معنى الإنسان قوت كانونا كيف يد معنى ذكر وتيد بي هذا قوتنا وتلي. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. عبد الله بن عباس د أيد ترجمه تفسير بقوة سره کړی. نو اصل کې تایید چې کوم دی قوت ته ویل شي، المؤید معنا د المقوى، چې نبی رسول تقویه شوی د بساطع حجته، ساطع د ستون وسدا او پړقیدون کې سستوي رڼا ته وي، ظاهر ته وي، یو څیز ظاهر او ظاهري سطعت الشمس انور روحته او ظاهر شي، ولای د ستون ویل شي. او حجت د حجتون جمع ده، حجتون ویل شي القول المثبت للحق، حجت ته ویل شي القول المثبت للحق، اقول چې مثبت په حق لپاره هغې ته حجت ویل شي. او بینات د بینتون جمع د بینه دلیل ته ویل شي، واضح دلیل ته. او مؤنث دا لفظ ذکر چې دې موصوف دی الآیة البینه، الآیة البینه د هغې د موافقت ته چې دا مؤنث استعمالي، یعنی بینه ویل شي بغیر د تانیث. دې حجت کې دا ضمیر چا ته راځي؟ دوه قورې دي. اوله خبره په ذهن کې دا کېږي چې د حجت اضافت چې د هي ضمیر ښه شوی دا د جمع اضافت کې ضمیر، دا جمع اضافت چا ته؟ ضمیر. او د جمع اضافت چې پرې وشي نو په هغې کې استغراق راشي،
جمع اضافت کې کله چې دغه کې سره شي استغراق راشي دلته د حجت د مراد جمعي حجت شي ځکه حجت جمع د اضافت کې ضمیر ته شوی د مراد کې جمعي حجت بیا د حجت کې ضمیر یو خبر خدای چې دا الله رب العزت سره دی او دویم قول دا چې دا نبی علیه السلام ذات سره دی بیا لومړی قول چې مثلا واخلي چې دا الله پاک سره دی بیا په ساته حجت په اضافت کې دوه قول لري یو خدای چې دا اضافت د صفت موصوف خپل اضافت د صفت څه ده موصوف او دویم قول دا چې دا اضافت په معنا د من سره د خاتم فیضتین د قبیله لوجین ما ان د قبیله نو په معنا د من سره شو اضافت منی چې ورته ویل شي هغه مضاف مضاف الیه یو شی مغایرت پکې نه لري که خاتم فیضتین د سپینو درغوت اوس خاتم دقه سپینو درغه جوړ په دم سپین لري یو بل جداري دا غره د اضافت په معنا د من سره د قول شو دا غره حجوی ضمیر چې نبی رسول ته راځي کې بیا د دوه قول راستي شي یا د اضافت صفت کول موصوف ته الحججه الساطعه یا اضافت په معنا د من سره دا څلور قول شو قول څلور قول اول قول خدا شو چې د ساطعه اضافت حجت په معنا د صفت موصوف په دغه د اضافت او هي ضمیر الله تعالی کې معنا بدش على نبي محمد المؤيد بجميع الحجج الساطعة من رب العالمين تقدير العبارة بسيطة الساطعة إضافة لصفت کی موصوف تا اور هي ضمیر چاہتا راجی کہ اللہ جل شانہ نمایا بداشی کہ المؤيد والمقوى بجميع الحجج الساطعة من رب العالمين آغا نبی علیہ السلام دا تایید کړی شوی دی په تمام حجج ساتیو سره حجج ساتیه من رب العالمین چې چا طرف نه الله طرف نه دا ټول اکمل او اعلی معنا ځکه دغه نور انبیاء کرام علیهم السلام امتیاز را نبی علیہ السلام کثرت معجزات کې دي هغه ټول چې قبل مؤید من الله دی دارک من جانب الله مؤید بدا د ټول اعلی معنا المؤید بجميع الحجج الساتیه من رب العالمين دا يوم مانا يوم مانا دا حجته ضميره الله جل شانه تراجي کې اضافت و معنا د من سره معنا مداش على نبيه محمد المؤيد بالساتيات هي حجج من رب العالمين معنا بس شيء المؤيد بالساتيات هي الحجج من رب العالمين اضافت و معنا د من سره چې نبی رسول تایید شوی په ساتیا او سره او ساتیا سری هي الحجج دا حجت لري د رب العالمین د الله طرف درې معنا چې نبی رسول تراجي او اضافت صفات موصوف دواله نو معنا بداش على نبي محمد المؤيد بجميع حجج نفسه الساتعه دا الساتعه ودا حجج د فارغ کوم څه صفات شي او د حجج اضافت بنفسه ته وشي ونفسه كزمير ربي الاسلام تعالى معنى شو المؤيد بجميع حجج نفسه الساطعة بجميع حجج نفس النبي صلى الله عليه وسلم الساطعة ندري معنى شو خا فلورا معنى دا اضافت معنى من ترك على نبيه محمد بالمؤيد والمقوى بالساطعة هي حجج نفسه ذاك الورون معنى سبحان فخبر كيف قال سيمكن بجميع سنة علىهما المؤيد والمقوى بالسافية هي حجج نفسه لا معنى شو لا سنور معنى يتجول ديش وواضح بيناته وعلى آله الذين يسمى عالمان بقال أثر كي ده اللغات اختلاف وديك تقريبا سهول لسهولي إذا قال أثر سهول لكن مشهور أقوال تاسو ذكركم يو قول خطك الإمام السيبوي رحمه الله الإمام السيبوي رحمه الله ويسي قال أصل كي أهلنا حمزة ها لاهوريه أو لا أهل أو دليل بها في أشياء شو كي تصغير شيء أصل بشي كمني رفكية من أعراب ونما أريدني إذا أعراب باردوشونا سيهويسي أهل وأهل دا آل تصغير فأهل سالروبات نو په تصدیق کې لفظ هار او باسي نو معلومه شي چې د آل اصل سره اهل دا دغه اشتقاق او هغه چې بیا داسې وشو چې د اهلون کې د حاصله دا په حمزه سره بدل شي څنګه بدل شو نو اهلون شو
بیا چونکې حمزه متحرک او ما قبل ته هم متحرک او دا په الف سره بدل شي سره بدل شو نو د اعلن د اعلن جوړ شو دا سیبوی اشتقاق او رکنه سړی چې مولا دویم اشتقاق څه دی نو هغه د امام کسائی رحمه الله امام کسائی رحمه الله وشلا دا آل اصل کې اولن سو او دلیل په اویل پیش کې چې امام د عربو لوریدلی چې هغه آل او اویل او هغه په کې ها په تصویر کې نه راولي بلکې واو راولي نو اصل چې کوم نه اهل نه بلکې اولن دي دا مو متحرکان ما قبل ته حمزه دا زمو باندې بدل کو نو آل ته جوړ شو نو محققین په قول په پولیس باندې کوم قول لازم دي ډېر مناقشه شي او اکثر هغه کسان چې مقلدین وي په نحو کې هغه امام صاحب قول لازم دا یو الوته ده چې کوم کې د بصریانو قول راشي دا راځي او چې په کې راځي دا د زورګیا څه نو کنه ها خدای دې جزای خیر ورکړي عبد الله کاکوي صاحب صحیح المستغی مصنف استاد له سید محمد سے چې په دې دین کې چې دفاع کړی دا د کوفیانو دفاع کړی تاسو ویلي دي کنه مستغی فاطمه می شي یاد دې کېرم دي کوفیانو دفاع اثر نه کړی نو محقق کړي دي ارګه د ځان خو دې شک نشته په ډیرو خبره کې د بصریانو مذهب راځي لیکن په ډیرو زیات خبره کې د کوفیانو مذهب راځي تقلید په تور باندې کوم صرف د بصریانو قول غوښته فرض کی نه نو تاسو نه ښه اللهم اثر سره دغه د مصریانو یو قول له ها د کوفیانو چې کوم دی بل قول له او اکثر علما دا وایي چې اللهم تاسو مقامات کې دي کې مصریانو قول نه دی لیکن تحقیق نه کوي فاللهم اثر سره په دې کې کوفیانو قول راځي په دې تقریبا سلوب لشل دلایل په دغه تقریر هر قول د جميل مصریانو راځي کول او د کوفیانو مرجو کول دا انصاف دی دا مقام داسي چې په دې کې امام کسائی کوفی قول راځي د مصریانو په قول باندې یاره چې د جاوري کنه نو کوفیان امام کسائی رحمه الله دا وی چې اصل کې دا اوله علماء چې دا قول ذکر راځي دي چې یو خو دې کې چې کوم زیات تقدیر نشته سیموي په قول کې زیات تقدیر سیموي قول کې دوه تقدیر دي دوه اعلان دي یو بلاش دا ها چې کوم په حمزه باندې بدل اعلن او بیا دا دویم حمزه په الف باندې بدل نو اعلن د جوړ دوه ابدال فکران او امام کسائی رحمه الله قول چې الاحزن اولونو دا دویم واو په الف باندې بدل کړه قوله هغه تعریف چې کوم ورته متوجه دي او دا بیا نو د اولن د آلن جوړ شو نو یو ابدال فکران څه بیا او سب ابدال چې د اولادي نو زیات ابدال او سره پیش دویمه خبره ده چې عرب وایي چې دا ها په حمزه باندې کوم دی بدلول دا دې کې څه کړل دې کې څه بیا ځکه حالت ثقيل دی او حمزه دا غیر زیات ثقيل او حروف حلقيه حالت ثقيل او حمزه دا غیر څه زیاده کوم دی ثقيل او حروف حلقيه کې نو دا کم تدخيل ثقل لمزيد زیات ثقل او دا کم ثقل زیات ثقل نشي دا ولا دا ځکه الامام سيبي قول مواصل اول چې زیات لګرون دا وقت نسبت به علي صفت الامام سيبي دا امام کسائی رحم الله بقول کې دارک دا ثقل لتخفيف من الله دا دلیل دی چې امام کسائی رحم الله قول چې کوم دا څه راځي بل دا چې دا تعلیل عمره مثبت عمره دا څه نو دا غیر منقاط څه عرب دا څه نه چې ها په حمزه باندې باندې عربو کې دا طریقه نه کومه قیاسي ده قیاسي طریقه دا چې دی واو په الف باندې بدلی نو دا دریم دلیل شو چې دا کسائی قول لازم لہذا حمزه په ها په حمزه باندې بدلول اعلن تطلق او بیا هغه په الف باندې بدلول دا غیر منقاط طریقه قیاسي طریقه د عربو دا چې د قوله او د ما قانون چې کوم د قال د ما قانون ته متوجه لهذا دا اولون کې دا دویم وای متحرکه چې مقابل د هم حرکت د پاری باندې بدل کا نو آل شي د دې نور دلایل دي چې د امام کسائی رحمه الله د اشتقاق راځي په نسبت د امام سیبوی د اشتقاق په دې کې د سیبوی د جنرال ورته سیبوی خپل د جنرال په نور ډول کې دا هغه خاص څنګه راځي اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قال الحزام سيد نقيل چې کله امام سیبوی قول پیش کړي الله باندې نقيل ولنا شرم نقيل خوب کوم چې دې ها خوب کې دې ها بختارم دې راغله شکر دې الحمدلله دا فتاحيرو ابزاز فتاسو کې چې شرم نقيل خو دې الحمدلله علماء باقي ښه علماء باقي علم لا مدرس شوی نه ختم شوی نه شرم نقيل ورته کتاب تاسو ویلو شرم نقيل چې کله د امام سره یو قول پیش کړي دا شعر مسره کله پیش کړي دا قالت حزام
فصدقوها فإن القول ما قالت حزامه. دا قول مجموع الامثال کې لیکلي چې هغه ځکه پیش کېږي چې چا قول حجت وي، چا قول سي چا کوم خبرو کې حجت ګرځي. او په منظر د شی دا چې یو سره او دا هغه خدای حزامه نو او د سړي د خپل خدای سره روکه مينه وا مولا به روکه به نو چې خدای به کوم خبره کوله نو ټول خلکو خبره دې وډه کوسلې او خپل خدای خبره دې وسی یو ځل له په جوش کې راغی چوک ته راوځ او چوک یو راشي روي خلکو وره اذا قالت حزامه فصدقوها کله لما اخذ حزامه خبره کې دې تصدیق کړئ. فإن القول ما قالت حزامه خبره هغه چې حزامه کې نور وډه کوسلې دي هغه دې دا کوسلې دې شه امام سے بخو د دې شعر مستوال مزاح کې شفت سره کله کله د حزامه خبره مو صحیح نه کړه ضروري خو قرآن ته کې خو یا لکه صحیح قول دراجه سریم قول چې هغه دې کې دالي چې د آل اشتقاق اصل کې د آل الجبل نشي چا نشي آل الجبل او آل الجبل جوانب الجبل واطراف الجبل توي جوانب الجبل واطراف الجبل توي نزلت الامطار وانهمرت الامطار على آل الجبل اي على جوانب الجبل واطراف الجبل دا غرب طرفونه توي دا غل د آل اشتقاق شوی دی او د آل لپاره مشتق منه دا آل الجبل لفظ او مناسبت دا دی چې څنګه د دې غر لپاره دا غالوي د غر انسان لپاره د خپل خاندان او آل او اهل ته دا غالوي دغه انسان یو وزري نه څوک مدد نه لري دا خاندان چې دا په منځله د جوانب او اطراف او سره پېښ شي سترس وي شو ورو د ټول جوانب او اطراف کړه دا دریم قول او څلورم قول دا چې آل اصل کې کوم دی د دې نو دی چې د آل مشتق منه هغه آل چې کوم د آلتون جمع د آل مشتق منه هغه آل چې کوم د آلتون جمع آلې ته ویل شي آله په نه کنه انسان چې کوم دی ګوشتي نو ربي بنو خیر ما ور آله رمبسنا آله په دې بذری بده لور باندې کوم دی لوکي نو لور نه باندې کوم څه شو آله نو دا آله چې دا د دې جمع آل لازم او هغه آل مشتق منه د آل الرجل لپاره هغه آل مشتق منه د آل الرجل لپاره نو څنګه چې رمبي په ذریعہ باندې انسان د زمیدار قوي شي او ګور په شکه او د لور په ذریعہ سره چې کومې دی غنم ریبي او دا ورته کومې سبب د قوت وی د اعلی د قرنګ انسان د لپاره د قوت سبب د خاندان د سوګیا د خاندان خاندان چې کومې په ذریعہ سره دی غږ څخه یا قوي کې هغه د قوت یو شي دا څه کنه یو انسان چې دغه قوم سره تعلق ساتي شو په زلور نشي وتل او نه یوازې غریب سړی نو اصل کوي دا څه مشتقاق شو سلام شو پنځم اشتقاق داري چې آل اصل کې اللونو تشریف ده آل اصل کې څو اللونو په دې کې دا یو لام چې دی اول لام دا پانی باندې بدل شي او په عربو کې دا چې دغه څنګه تعلیل کول دا چې دال کول بالکل معروف دي او منحاس لکه دا مثال دا وقد خاب من دسها اصل کې څو وقد خاب من دسها دا دویم سیم پانی باندې بدل شي څه دویم سیم په څه باندې بدل شو دا غرنګي اللون اصل کې آل او اصل کې اللون دا اول نام ته کومه دا پانی بدل شي عربي تغنيت اصل کې دا تغننت سوا ايام ته په خپل وي چې تسريت وكان في اصله تسررت من السرور انسان دې خوشاله شي وسوي تسريت دې خوشاله شي دا لفظ اصل کې تسررت دا دې مرای په یاد باندې بدل شي یا تغنيت کې دا دې یا چې دا په څه باندې بدل شي یا دا نوم نه بدل شي تغنن پېښ دوله یو دی راشي هغه کې یو بدل په بل لفظ سره دا مراد او د امرقه سیرغي ونديمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الاشياء ونديمهم اصل کې ونذمهم ذم يذم ذم يذم لذم يذم جرم ذم دا مين مشدد په مين مشدد کې اول وی په یبه بدل کو ذم يذم جرم ذم يذم کو ذم جرم عربو کې ونديمهم وبهم عرفنا فضله موږ دې چې کومه څه کوه ذم بیانو وبهم عرفنا فضله او په دې سره چې کومه دې فضیلت پیژنو او به دې ته تبين الاشياء او بعضو سره چې کومه اشیاء حیثیت معلومي د امرقه په دې شر کې ونظیمهم لفظ استعمال کړو د اثر کې نظمهم نظی کې دا یو مين په یابانه بدل شوی دا رنګي په اللون کې چې کومه دا یو حمزه دا یو اول لام چې کومه په سماره بدل شو فارق باندې اللون آل جوړ دا بینه استخاف شو آل هم په معنا د قوت سره باندې په معنا د رجوع سره دا خو د آل په اصل کې اقوال بیا آل یو لفظ دی او دې مقام کې بل لفظ استعمالي آل د آل د اهل په واسطه ته د شفاء کوي شوبه کوي اته د شفاء کوي
لیکن یو څو مشهور او معروف فرقونه کوم چې انشاءالله هر کتاب کې ورتاسو په کار راځي. یو فرق دا دی چې آل چې دی دا د اشرافو لپاره استعمالي او اهل د اشرافو د غیر اشرافو دواړو لپاره استعمالي. برابر خبره ده دا شرافت دنیوي او اخروی. آل د اشرافو لپاره استعمالي او اهل چې د اشرافو د غیر اشرافو دواړو لپاره استعمالي. برابر خبره ده دا شرافت دنیوي او اخروی یا دا غیر شرافت دنیوي او اخروی. چنانچه شرافت دنیوي او اخروی دوا لکه آل محمد صلی الله علیه وسلم، آل محمد صلی الله علیه وسلم. او چې شرافت دنیوي او اخروی نه یا د سبب آل فرعون باندې سبب آل فرعون باندې کوم دی د فرعون باندې د آل لفظ داخل شي د شرافت دنیوي حاصل لګل شي شرافت اخروی ورته نه حاصل اخرت کې مرسول او سره پیش او لفظ اهل په شرافت ولا کوم استعمال شي یعنی تامین دی او غیر شرافت کې استعمال شي. اکثر وجه فرقونه کې چې کوم اهل عام دي او آل خاص. یو اعلی سیستی دا همیشه خاص، اعلی سیستی همیشه خاص او چې کوم څه ډیر عام دي نه هغه اعلی دا قاعده مفترضه نه ده، څه شو قاعده کلیه نه ده او عام طور داسې کی چې اعلی سیس نه خاص دي بعض افراد پورې کړه او چې کله کوم څه خاص دي دا عامي په افراد. نو لفظ آل خاص دا شرافت دنیوي او اخروی چې د حاصل هغه ته استعمالي او اهل چې دی نو د دوه لپاره ویل شي. لکه داسې نه شوی چې آل حجام دی آل ځکه حجام ته شرافت دنیوي نه حاصل دی او اهل الحجام ویل شي. ولا پوهېږي که نه آل الحجام ویل شي. په وسله ویل شي دا لومړنی فرق شو د آل د اهل په منځ. دویم فرق د آل د اهل په منځ کې دا دی چې آل چې دی دا صرف په مذکر باندې داخلي او مؤنث باندې داخلي او اهل مؤنث او مذکر دواړو باندې داخلي. چنانچه آل زید خو ویل شي څه ویل شي؟ آل زید خو ویل شي خو آل فاطمه نشي ویل، آل فاطمه نشي ویل. اهل دواړو دپاره راځي، اهل فاطمه ویل شي او اهل زید هم ویل شي. دویم فرق څه شو چې آل صرف په مذکر لفظ باندې دخول کوي او په مؤنث باندې دخول نه کوي او لفظ اهل عام مذکر او مؤنث دواړو باندې دخول کوي. او سلام باندې پېښ دا دویم فرق شو. او دریم فرق دا دی د آل د اهل په منځ چې لفظ آل چې دی لفظ آل نو دا په معرفه باندې داخلي صرف په معرفه باندې او اهل چې دا په نکره او معرفه دواړو باندې ویل. چنانچه آل رجل نشي ویل، څه نشي ویل بولا؟ آل رجل نشي ویل او آل زید ویل شي. آل زید ځکه زید معرفه ده او رجل څه ده؟ نکره ده او اهل په دواړو باندې راځي. اهل زید ویل شي او اهل رجل ویل شي. دا څه فرق شو؟ دریم فرق شو چې آل چې د مذکورو داخلي صرف معرفه ده نکره ده او دا اهل چې د معرفه ده کې د دوړ باندې داخلي. مثلا بش او څلورم فرق دا دی چې آل چې دی دا هم بیا په معرفه کې تخصیص ته پدې. آل بیا په معرفه په اقسامو کې د شپږ اقسام چې یو دا غي په اقسامو کې صرف په عالم باندې داخلي کې اکثر په اکثر داخلي د فصحاو په کلام کې داخلي او دې کې شک نشته چې د دې بغیرم چې کوم نه د عالم او د معرفت چې کوم اقسام دي معرفي د عالم د بغیر په نورم داخلي خو د عرب او اشعار چې هغه اکثر چې کوم نه په عالم باندې داخل کړي. تاسو دا وایم چې د عالم د بغیرم د فصحاو په کلام کې داخلي لکه علی کې د معرفت په اقسامو کې بضمیر وای داخل شوی عالم نه دی څنګه دي عالم. لیکن اکثر د جاهلیت د اشعار زمانه کې چې کوم اشعار دي د فصحاو کلام زیات تور آل په عالم باندې داخل شوی. ضروري شریف د ټول د موږ ضروري شریف ټول افصح کلام بل ته وګوره په څه باندې داخل شوی محمد باندې پېښه به کنه چې کوم مضاف الیه علم نه او اهل چې دا نکره باندې او معرفه باندې معرفي په ټول اقسام او نکره په ټول اقسام داخلي. او بل فرق دا یو پنځه ورته کلو پنځه فرق دا دی پنځه شو یا شو. بل فرق دا دی چې آل چې دې کې مضاف الیه سره داخلي او اهل چې دې کې مضاف الیه داخلي. عام طور قانون دا دی چې د مضاف او د مضاف الیه په منځ کې مغایرت وهذا هو التحقيق. لكن لفظ آل غير مستثنى كان لفظ آل کې مضاف الیه داخلي. لکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ادخلوا آل فرعون څنګه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب او ادخلوا دوړه خلاصونه ورس ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ايش داخل شيء آل فرعون او مسخ عذاب ته وځي فرعون په طریقه ولا داخلي فرعون بجنن یو مخکې داخلي. نو مضاف آل چې ځکه بدل هغه جهنم ته ځي مضاف الیه چې فرعون نه هغه جهنم ته ځي نو دې کې مضاف الیه په آل کې داخل شي. دا د آل یو حصہ شو
لا شو حصہ شو او اهل چې پېښه د هغه کې بیا مداخله سي نه داخل اهل زید الدين زید خزان مراد زید نه مراد د فعال کې مداخله کله داخل وي او اهل کې مداخله داخل نه اهل په معروف قانون باندې چې مضاف مداخله په مسک مغایرت او آل چې دی قاعده مستثنا وصل دې بل فرق شنو آل چې اسم جمع آل سره اسم جمع او د دې مزید چې کوم جمع نه راځي نه اسم جمع او اهل چې دی دا مفرد دی او دې جمع راځي چې کله کله دې اهلون جمع راځي اهلون او اهلین کله چې کوم دی احال راځي کله اهلات راځي دا ټول جمع ده لفظ اهلات دي آل اسم جمع ده لفظ اهل چې دی جمع اهلون مرادي اهلين رفيع حالت جرمي اسمي او کله چې کوم دی اهل او کله اهلات راځي دا ټول جمع چې کوم دی آل او د اهل په منځ کې چې کوم دی راځي دا فرقونه چې د آل اهل په منځ کې چې تاسو زیات تحقیق د لفظ آل د اهل غواړئ نو دو کتاب التقييم هغه ته رجوع ان شاء الله هغه تاسو دې تمام تفصيلات پیلاوي او دواړه د علم د دنیا رڼا ستوري حضرت مولانا موسى روحاني البادي رحمه الله تعالى لكلمه يو خداي لطائف البال في الفروق بين الاهل والآل كلمه لطائف البال في الفروق بين الاهل والآل ده يو كتاب وزين كتاب وهذا كبير جدا النهج السهل الى مباحث الآل والأهل النهج السهل الى مباحث الآل والأهل ده هو رخا ما دلیل اسمان د تنوین چې ځکه نسی بیا حواله جوړ کوم چې پټې کوم چې دا وتاست چې ذکر کاله دی مال دوه هم نه ملایي لست منهم علي طالب العلم ايها الاخوه نخوي ودنا طالبين هم دې اکابر کتابونه درجوکم نو که څوک زیات مباحث دي غواړي نو ګوره دا نه ځان دې ما د مشخص کې څوله مطلوب کتابونه تمام مطالعه کړي او دا چې مطالعه کړي چې سم سکري وي او زمانه کې خو د دوه اسلوب په ما کې بالکل را جذب شو دا جواب عربي په الفاظو کې لیکل او په درجه عربي کې زموږ مولانا راشد صاحب او شکیل زموږ بل مرګ نو ولې استې کې عبد الله استاد نصير زموږ په هفته کې چې موږ یو په لغت یو غنټه د رسول الله صلی الله علیه فقه اللغه والسر العربيه كتاب شدي دا نو في سرنوي ومردان کې مدرس بنادو مدرسه کې نو هغه د کوري درال زموږ د سبق کې نو یو د هفته کې د لغت کتاب دی فقه الله والسر دا درسن نو په دا غرض کې مشخص دا لفظ الله مطابق کتاب شایش فتح الله بخصائص رسول الله او دو جلد کې او جلد تقریبا 600 صفحې او دې کتاب په انتظار باندې زیات دا فورا ما دې بدل یو او ختم وو په اخر او ټول ناس چې زیات نو او شپږ ورځې راکته حالانکه تقریبا 1900 خصوصیات بګریږي هر علم په کې شوی باید دې کو په دې نه په تصوف علاوه باید کومه وکړه نو دا دې په جوړه ما ځان له واسطه کې په شپږ روپے لا د دې د لاس واسطه ته دا څه دې کې زه په مطالعه وګورم چې راته کتاب مې کولو او څه دې دې کې شوې نو کتاب مطالعه دغه مستحق شو سم دا دې خو دې راکړو دا نه عارف ګوښو کتاب دې جوړه چې دې کې ملا شو ورنو پیسې نه لاره پیسې راځي چې پټ کړې وې شو څه دا دې پیسې راځي دا ما ته خپل معلومات ځکه چې وارث او ما دې چې کتاب یو کړم مطالعه کوم څه پته نه وي نو هغه دې تاسو ته کتاب ولو کتاب دې چې په دې کې څه یې غان نو موږ ته راغلو بلار دې راغلو ته نو والدین دې بلار ته دې سار د بالغ بلان دې زره پاسې موږ د موراتي کتاب برخه نور ته چې پر ورسره واسکه ترور دونه مې زه مو سهار چې یو راځي کوم دې په لاره کې اسکه والی شي دې تا دا دې چې یو راځي کوم دې والی شي نو مشخص کتابونه وګورئ ها دغه علم پروت دی علم پکې پروت فني علم پکې پروت د هر عالم یو خپل خصوصیت مشخص جامع الفنون عالم هو جامع الفنون دغه کتابونه وګورئ چې فائدہ مخصوصه والصلاة على نبي محمد المؤيد بفاتح حججه وواضح البينات وعلى آله وأصحابه مدار الطريق الحق وهم يكفي لهم